بسم الله الرحمن الرحیم کجی حج افراد می شروع کړو او داغي حاصل داو چې کله سره مفرد وی حج افراد احرام می تړلی نو د حج افراد احرام نیتی نو تلبیه کې به صرف د حج بیان وکي او داسې تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك ورسرم دا مسله جزئیه ذکر کړی و دې کلماتو کې دې کمواله نه کوي کزیته وکي اخیره کې ورسره نو سبق نشته بهرحال کله چې تلبیه ویل نیت کړي او تلبیه ویل بس د احرام کې داخل شو نو د څنګه چې الله منع کړی دا غینه به منع کیږي رفث فسوق جدال به عمدغه شان بسبب الحرم کم ممنوعات دی غینه به منع کیږي اخکار بنولی اشاره بچاته نه کوي دلالت بچاته نه کوي بسبب الاحرام پنځه ممنوعات دغه نه بزن منع کوي ګندل شوی کپڑے بنا چي او مخسر بنا پټي خوشبو بنا لګي ویختبه خري کټکینا او پنځم نمبر خوشبوداری کپڑے او خاص ملونی کپڑے زعفران او صفر والا بنا چي کم کارونه ولا جایز دي غسل کول شي امون ویلو دا غسل چي دي دا ټندک د پاره چي دې د پاره به نه کې چې خیره رانه لړی شي ځکه حج خو په کار د چمدغه شانوي حمام ته داخلي دي شي د کوټي یا د محمل د سوري دلان دی ودرېدل شي او هم یانه چې ورته مونږ وایو بټوا دا تړلې شي سر او ګیره دا په خوشبودار صابون وغیرہ مې نه انځي د من پس تلبیه زیتی کله چې برخیږي لاندې را کوزيږي کله چې قافلو سره ملاويږي او خاص کر سار ټیم کې دي تلبیه زیته وي به کیفیت د حج افراد شروع کړو کله چې مسجد حرام ته ورسیږي کله چې مکه ته ورسیږي ډایرکټ به مسجد حرام ته ځي به چې کله بیت ولیدلو تکبیر او تهلیل به شروع کی او به بدریم نمبر حجر اسود لور شي هغه ته مخامخ شي تکبیرات تهلیلات به وکي او اول به رچ حجر اسود د ورسېدلو تواب د بار دی وخت کې با ورفع يديه مع التكبير څنګه چې منګه تکبیر تحریم کې لا سوچتو د غشان بلا سوچت کی دای چې وکړه دینه بس به استعلام وکي نو کچري zarar چاته نه ملاوي دلو بس خپل به کی لاس دی ور سره ولګي کنه کېدلو کني کونټي مونټي ور سره ولګي یا بخل کی بدغه طریقه باندې به چکر شروع کی بس خي طرف ته بتاو شي طائف خي طرف او د دبا د صادر نه استبا کړي و چکرې به وي او د حتیم نه اخوا به چکر وي دنه به کې نزي اولنو دریو چکرو کې برمل کوي باقی چکرو کې به خپل مزل باندې مزل کوي استلام د حجر بقي کله چې طاقتو معنا خلای به کني لاس دی ور سره لګي خلای دی کني لري نه دی ور سره لاس او ته مخامخ کوي سي هغه دی خلای بس مخ کې دي به د تواب نه بس مقام ابراهيم ته ورشي دوه رکعات منځ به وکي او کال ته غنوا نو کمزې کې چې اساني و مونږ چې کمزې کې کوي الته کېږي وان صلى في غير المسجد او في غير مكه هم جازا هم په پښتو کې بسی ویلو نو به هم سره جایز ده مرحل دي طواف ته طواف قدوم وې دا سنت دی واجب نه دی او دا طواف چې د په مکه باندې نشته ځکه خو د کمزې نه راغلي نه دي نوې سبق مونږ ویلو بحج کې بنځه واجبات دي او به اعتراض جواب هم کړو چې بې واجبات خو ډیر شي جوړیږي تر 15 دیر شو پورې نو جواب هم سره ذکر کړو چې برای راست 15 واجبات دي او دا بقيه واجبات چې دي د حج د یو رکن یا د یو واجباتي نو هر 15 واجباتو کې
اول واجب د سعی بین الصفا والمروه ده نه چې طواف وکړلو مفرد 2 رکعات منځ وکړلو واجب اوس به صفا طرف ته وړي په کوم گیټ ماري چې صفا ته وختلو بس سیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د صفا په نوم کوم گیټ دی باغې تلو نو کچا وصبر شنو بهتره به سنت بادا شي باغې دلال شي نو ثم يخرج الى الصفا فيصعد عليه صفات چلال شي په سبب د بر وخیږي وصبر خطل قسین شټول وار دي ټول چتونه خودم راحت تبور سیږي چې بیت الله ورته ښکار شي نو بیت الله ته مخ کی چې بیت الله ته مخ کړلو ثنا به وي درود به وي دعاګانې به وغواړي بس شروع بشي به مروه ته لاړ شي هلته د صحت ته ورسیږي چې بیت الله ورته ښکار شي هغه اخیری ته به ورسي هلته هم ثنا او درود او دعاګانې کوي صفا ولي ويلي أن آدم عليه السلام لما أتى وقال ارحب يا سفي الله مرحل دسي بي كنيبه خلق ويد سيدنو والأفضل أن يخرج من باب الصفا وهو باب بني مخزوم مرتوي نبي عليه السلام بديت له هداية ملام دغه شان لیکلي صاحب د هداية خجين نو ثم يراول لك اساس سوچو ثم يخرج الى الصفا معلومی کی دا چې شرط د صفا د سعی د بار صفا مروه د سعی د بار تقدیم د ثواب دی ټول ثواب مقدم کیا اکثر یعنی څلور چکر به کړي علاوه سعی له اعتبار وی کني واجب بنا ادا کیږي فيصعد عليه حيث يرى البيت لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود تاسو پوهیږئ ويستقبل البيت دا منګ ویل نبی له صلوات و سلام دغه شان کړیو ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دا حضرت جابر حدیث ته رضی الله تعالی عنہ د حدیث ته د حج په بیان کې رقیسی بکیدی او به ويدعو الله تعالى لحاجته ثم ينحط نحو المروي تبراكشي او بس ويمشي على هينته خپل عام مزل سره به مزل کوي او کله چې بطن الوادي تراشي د صفا او د مروه ترمنځ دسي د صفا غونډي و مروه و امين زي چې د کی حضرت حاجری رضی الله تعالی عنها منډه والی و الله پاک دې عمل خوښ شوی دی بس سنت ګرځیدل دي نو اوس غونډي منډي ختم شوی دي امر میدان دی ټول برنده کلان دی تاخانه کی کبرای ک برندو کی ټول بالکل برابر دی نو الته نشانات کړی دي چې بطن الوادي د دې جنواله تراغه پورې دا راډونه لګیدلې دي بس چلته ورسیږي الته مزل لګته اس کی پورا منډه مم نه چاته بازار نه ورکه مزل بتیزه فاذا بلغ الى بطن الوادي سعى بين الميلين الاخضرين تصور سدلې بدی او دا اخضرین چې ورته وي دا میلین اخضرین دا اصل کې علامه ده د منډې د زیاده پاره او بده کې یوش نه ده او بل سره ده تقریبا و د اخضرین وي مرحله نن سبا پورا وادي نشته اموار زیاده سعى بين الميلين الاخضرين سعيا حتى ياتي المروه تبورشي فمروه معنی به وخیږي کيو سره په ویل چیر کې سعی کیم کولی شي بیمار دی بل څوک یې ګرځي ناغولم پکار ده شکل میلین اخضرین ته ورسیږي دا ویل چیر لګتیس کی ذکر دي حکم د سواری دی سواری په باره کې کتابونو داسې لیکلي و ان کان علی دابه ال عذر د عذر په وجه بدابي نو فإن المشي نو مشي چې دا کنه دا خو واجب ده صفا مروه ترمنځ زمونږ بنظمانی نو حرکها من غیر یؤذي احدا یساروی له حرکت ورکی تیز به کی شرح لباب المناسک مع ارشاد الساری فيصعد عليها باب مروه بروخي جنن سبب رختل نشتره ويفعل كما فعل على الصفا معنى تكبير تهليل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دعاګانې وکي
ورسېدلو دا فقط یو چکر شو مروه پورې به واپس صفا ته راشي دوا به مروه درې به صفا څلور به مروه پنځه به صفا شپږ به مروه و نو صفا نه به شروع کی مروه باندې به ختم کی دا و چکر دي دا سینه د چی صفا نه لاړی مروه ته و بس مروه ته رالی دا وس یو چکر شنه دا دو شو فيطوف 7 أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروه تاسو بیږي والافضل وس که یو زنانه په حالت حیض کې سعی وکړي نو به نو مولوی صاحب حالت حیض کې سعی وکړي واجب تر نه ساقطيږي ذکر الصفا مروه د سعی د بر طهارت د جنابت حیض نفاس نه دی ضروری ذکر دا د مسجد حرام حصہ نه ده قاعده او قانون دا دی چې حج په اعمالو کې کم عمل په مسجد حرام کې کیږي به د غیر پر طهارت ضروری دی کوم چې بار کیږي به نه دی ضروری او مسله پوه شو وس توسیع شوی ده مسجد حرام غټ شوی دی او همدغه شان د صفا مروه نه استګر چبره خواتلم دی خو انت سعودي عرب کې چې د فقهاو کوم اجتماع کیږي ټیم په ټیم باندې عربیت الاسلامی وغیرہ باغی کی دا قرارداد پاشوی باقاعده مسله دا فقهاو رئیستلی چې صفا مروه وسم په خپل حالت باندې دي دا د مسجد حرام حصہ نه ده لہذا که حیض کې زنانه سعی کوي کولای شي په مسجد حرام باندې باندې ورزي په مسله باندې پوه شو بهتر ادا ده چې دوباره وکي چې کله بیماری ختم شوله والافضل ان يعيد السعي لانه تبع للطواف ځکه حقیقت کې دا د طواف تابع ده طواف بي او دسه نکیږي دم به لازميږي یند سی بو وایو حالت هیڅ کې نکیږي نو دم دینه کوي وان لم يعيده واپس نه کی فلا شيء عليه وهو الصحيح لان الطهاره ليست شرطا في السعي دا بحر الرائق کې دریم نمبر جلد 39 سبب او الجنايات کې هجي دومره دمو لسم مخکې راځي ټیک ده ثم يقيم بمكه دی مفرد بیت الله شریف نه طواف مکړلو طواف قدوم دی دا ان شاء الله متمتع او قارن کې به وایو چې هغه کله طواف وکي یو د عمره ولا طواف دا طواف قدوم نه دی دا غینه بس په بل طواف کې به طواف قدوم وي او د بار د عمره طواف نشته بس فقط دغه یو طواف به وکي دا طواف قدوم دی تر دې پورې چې کوم قصې وکړي ذهنهم بخلا شوی د حج په دې قصه باندې به ودا په مکه کې اونده قشانی دي حرام په حالت کې حرام بنه لري کوي ولی بنه لري کوي ځکه چې حرام څوک وتړي ترڅو چې یو نسوک نه ادا کړي ترغی نشي لري کولای د خلا یو د سکم نه دی ادا کړي عمرې نیت نه دی کړي او حج ټیم لانه دی راغلی حج یې کړي نه دی بس سی وای ثم يقيم بمكه محرمه همدغه شان بوي فيطوف بالبيت كلما بدا له ثم کله چې مردا آسانی پیدا کیږي بس ثواب دی کوي کله لکیږي ثواب دی کوي څومره چم کوي خودم ردا دا روستو کم طوافونه کوي دا طوافونه نفلی طوافونه دي او دغه طوافونه نه بس سعی به نشته ځکه سعی یو به واجب او ختم شولا او کته طواف څنګه بار بار کوم نفلی سعی هم نفلی وکم کنه وینا پس سعی کی نفلی سعی نشته الاصل ان التنفل بسعي غير مشروع اصول هدايه کې اصل لارې چې تنفل پسای کې دا مشروع نه دي دلته ملاندې وي الا انه ولا يسعى عقب هذه الاطففه دا صحيح هدايه عبارت ده ولان السعي لا يجب الا مره والتنفل به غير مشروع خنو دای ولي ویل چې بس کلم متمکمل اویږي ثواب دی کوي وای ځکه د منځنم طواف افضل له غرباو د پاره اهل مکه د پاره صلات افضل له او قاسم توبونه روح کې کولای شي او دی خو وس اله مقبله شي رغلی روح کې ونشرت للی خلق ورسېدل برحل مفرد دغه شان دی اوس شکل یوم الترویه شروع شولا نو د یوم ترویه مخکې یوم ترویه اتم ذل حج ته وي دا ورستو وایو
بلکې وسی وای اتم ذل حج پنځه ورځې د حج ویخه اتم ذل حج نهما لسما یو لسما او دولسما اتم ته یوم الترویه وای نهم ته یوم عرفه وای لسم ته یوم النحر وای یو لسم ته یوم النحر والتشریق اول دولسم ته یوم النحر والتشریق ثانی وای او دیار لسم ته صرف یوم التشریق ویل کیږي یوم النحر نه ده خجی د شپږ ورځې د حج کوي شپږ ورځې کا هدي الله سم به کې راځي مرحل کله چې د ذل حج و مورش ولا یوم تروینا یو ورځ مخکې نو امام به خلکو ته خطبه وایي وان کان قبل يوم الترویه التروینا یو ورځ مخکې یعنی و ذل حج بيوم یو ورځ مخکې خطب الامام خطبه امام به خلکو ته خطبه وایي او دا خطبه چې بعد الزوال دا بعد الزوال نه بس وي او دا بعد مون نه بس وي فقط یو خطبه وي راګوري کچره د زوال نه مخکې خطبه ویلم سیده عام مکروه ده خطبه کې به تکبیر نه شروع کوي تلبیه به وي تحمید به وي خلکو ته به حج احکام بیانوي حج کې درې خطبې دي یو هم دا خطبه د دومي ورځې والا صاحب د هدايم بیان کړي دیم دا عرفه خطبه د عرفات خطبه د یوم عرفه بورس یوم عرفه بس ورس په خپل رال او درېمه به یو لسم ذل حج مانی مینا کې کوي لنډه دا د هر خطبو ترمنځ به یو ورس خالی وي وما نهما اتم به کې خالی ابي ولسم لسم خالی خطب الامام خطبه دي خطبه کې يعلم الناس فيها الخروج الى منى منى تدوتلو طریقې کار به ورته خي منى وني وي لما يمني فيه من الدماء باندې کې ویني توي کې کنه خلک قرباني نه کوي او دا د حرم د حدودونه د منى د حرم په حدود کې دالکا خبره پوه شو نو څو کوئی نظم مکه کې میلا نظم التنبا احرام وتړم عمره به حکم نشي کوله هل ته بوزي هغه د حرم د حدودونه ده چا ولا بل وجه ذکر کړي مینا وته وی لأن جبريل عليه السلام حين أراد أن يفارق آدم قال ما تتمنى قال أتمنى الجنة بس دادا زي وي دي تزکو ته مینا وي خجي والصلاه بعرفات دا به متوخی عرفات کې بسنګ مونږ کوي خطبه کې بوته وي وقوف د عرفي بیان به ورته وکي او د افاضه مزدلفي بیان به ورته وکي خبره ویګو کنه عرفات جمع ذکر کړل وي د تعظیم بخاطر او د عرفات چې کنه د حل نه دی یاد ساتي عرفات میدان نه د حرم د حدود نه بار دی موږ ویلو کنه ول حرم حدود دی به حل به غیر خو کم خلک یې فقيه ورته ویل کیږي نو که څوک عرفات ترل شلته نه احرام ودړي راځي عمره کولای شي یعنی کم خلک چې مکه کې اوسېږي داسې کولای شي حجي فاذا صلى الفجر يوم الترويه وست حج کې می پنځه ورځې دي مقصودی اغه د اول ورځ بیان شروع کو اتم ذل حج فاذا صلى الفجر يوم الترويه بمکه مکه کې کله د اتم ورځ د سار منځو کو نو مینا ته روان شي او سنت دا چې مینا ته د طلوع شمس نه پس روان شي حضرت جابر په حدیث کې رضی الله تعالی عنہ هغه کې دغه دیکھا نالته بده ما پنځه مونږونه بالته وکي ماسفخیم مون له بازار نور سې کم اس کم ماسفخیم مازیګر مخام مغستن او سبا سار مونږ وکي سبا سار به عرفي ورځ راغلي به د سار مون بس به انور راوخي چې به روان شي عرفات ته نمنا کې پنځه مونږونه شو اوس کې وسړي د عرفي کوم شپه ده عرفي والا دا خو مینا کې بګار ده کنه مینا نه عرفات لسار لذي خو که چا دا شپه په مکه کې وکړه نو الته سار منځو کو هغه نه روان شول بس هم سید خدای سنت پر خودلو
ګناګاری کې په نور څه دم یا صدقه به نه لازميږي زمونږ د خلک چې سعودي عرب کې کاروبار کوي پټه مانی حج کې ناغوم د غشن کوي ډایرک عرفات تراشي مرحل مستحب دادا مخکې راځي واقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفه منا کې به تردغي نهم ورځ شروع شولا اعمال اليوم الثاني اعمال د دویمه ورځې یعنی نهم ذل حج د عرفه د ورځې ثم يتوجه الى عرفات ته متوجي شي دلته مستحب دادا چې نور راوخي جګینه پس عرفات روان شي حضرت جابر رضی الله عنه حدیث کې دغه شان راغلي دي خجي فيقيم بها باب عرفات کی چکلا نور زایل شي د عرفه د ورځې مسبخیم ټیم داخل شي نو امام بخل کو تمنځو کی د مسبخی او مازیګر په یو ځلخه جمع کی طریقه بدایي چې دوه خطبه به وي التمخ کی و ورځ منی فقط یو خطبه وا عدالت با اول ته خطبه د مون پس ویلې وکنه دا خبره مې نه وکړې الته خطبه چې و د مون پس وا او رست براشي ولسمه ورځ مینا کې چې خطبه وي هم د مون پسې فرق دی او د عرفي ورځ خطبه دا به د مون مخ کې یو فرق دویم دا هغه یو خطبه او دا دوه خطبې دي فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر طريقة بيسي فيبتدئ بالخطبة أولا فيخطب خطبتين قبل الصلاة من مخي بدا خبر دي شروع کی منگل ثم يتوجه إلى عرفات تبزي وهذا يعني دا عرفات بعد طلوع الشمس بيان الأولوية أما لو دفع قبله جازا كتوق الذين مخي لال شين ورا خطلنا مخي عرفات تلال شم سيدا صعيد هدايه لأنه ولا يتعلق بهذا المقام حكم دي مقام پوری سره حکم تعلق نشته چې مینا کې دی بدغه ورزماني دنور خطوب پوری وی زکه دلته د احکامات دي څه احکامات نشته کنور خطونه مخي عرفات روانيږم سیدا تاسو به نه شولې ګورئ مفرد دی کنه راغله دی ډایرک بیت الله ته طواف کړي سعی کړي دا او وسوم ورزماني امام د خطبه وکړه نو بیر روان شو اتم ورزماني د نور خطلو نه بس مینا تراله خبر منه روي کا اتم ورز دا الته پر بنزمون وکړه سبا سار بوله مسبخیم نه شروع کړو سبا سار مونږ وکړو بهتر دا عبادت الشمس عرفات تلال شي کدی نه مخکې لاړم سید دې پورا ورسېدل کنه خجی امام بو تطبخ دی يعلم الناس فيهم الصلاه د مونږ طریقه به وخی او ته چلګه څنګه مونږ به په عرفات کې دوه مونږونه ډبل والوقوف بعرفه ورته بیان کی ځکه دا خورکن دی په عرفه باندې وقوف دغه شان مزدلفه کې وقوف چي دی دا واجب دی دا دویم واجب دی روان دی یو واجب وشو کنه کم یو سعی وا او دویم واجب وقوف بالمزدلفه دا د صبح صادق نواله تر طلوع شمس پوری کا دغه وخت کې صرف واجب وي نور خبرې کوم دغه شان رمی د جمار دا به متوخی دا بل واجب دی نحر به متوخی نحر متمتع قارین د بار واجب دی دغه شان حلق نام بل واجب دی بنظم شو یو بات دی هغه طواف ودا دی ښه شپږ واجبات شو مجموعي تور معنی کنه کشری پکې ذبح ملګری کو یعنی نحر پکې مرګری کو نو خلق ته بد وقوف بعرفی مسائل بیان کی طریقه به بیان کی او د مزدلفی د وقوف او مسائل بیان به وکي ورمي الجمار او د شیطان د وشتلو طریقه مسائل والنحر د قربانی طریقه مسائل والحلقه او د سر خرولو یا وخته کټکولو طریقه مسائل وطواف زیارت طریقه او مسائل تاسو پوهیږئ کنه ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر باذان واقامتين دواړه منځونه به ورته وکي او دا دواړه منځونه به د ماسپخیم په ټیم کې اول به د ماسپخیم وي دویم به د مازیګر وي او پر لبسي یعنی ټیم به د دواړو د پر د ماسپخیم والي یو اذان به کیس موږ د حنابه بنظمنه دوه اقامتونه به خجی
به چې وقوف د عرفه کوي ارزه کې وقوف کوي صحیح دی رستو براشي بدنا اورنا هغه نه وزن ساتي در روانه ده او مکروه ده چې عرفات کې ځان لذي کی نن سبا خصوصا ځان لذي کېدل هم نشي خلک ډېر دي یا بلاره کې ځان لشي امام له مستحب ده چې الته مسجد نمره مسجد دی الته راشي دا نمره مسجد د مسجد ابراهیم باندې معروف دی مسجد ابراهیم نه ابراهیم علیه السلام مراد دی ها امیری مکه چې کوم مخکې درشه وته نه دی مراد چې داغه بنوم باندې و دروازم ده مزدلفه د اختلاف نه ده حروی وای دې ته مزدلفه ولي وای لاجتماع الناس بها اڅو کوئی سميت بها لان ادم وحواء لما اخرج من الجنه وتفرقا اجتمع على الارض في هذه البقعه المباركه والله اعلم بالصواب نور الله تبارك چې د سی وای کني څو خو سریلانکا کې ودې شوی وهكذا قيل في وجه تسميه عرفه کوم دا ویل شی یو بل بجندل وای هر یو بجندل ولی سب دا عرفه پورز باندې دواړه منځونه په یو وخت کې کول د حدیث متواتره سره ثابت دي خبر په درې قسم له تثبت د متواتر مشهور او احاد خبر متواتر هغه حدیث ته ویل کیږي چې په قرن اول صدر اول قرن ثانی صدر ثانی قرن ثالث صدر ثالث د صحابه او دور د تابعین او دور او تبع تابعین او دور کې په هر زمانه کې راوین به دومره ګڼ تعداد کې چقل سلیم محال غنی ناممکن غنی چې دی ټول له بدرو غره جمع شوی دته متواتر وای او کچری بقر نه اول صدر اول صحابه او بدور کې کسان دغه تعداد کې نه وو دریم دور کې دغه دور رسیدل به ورته مشهور وای او کچری بده درې وړو دورونو کې دغه حد کې نه وو بس به خبره واحد ده او د دریم دور نه پس به تصنیف دور شروع شوی او هغه کې کوي روایت دغه حد ترسي بس تواتر یا مشهور ته نه شوی ځکه به خو حدیث دغه حد ترسیدل برحال دا جمع چې د جمع حقيقي د سوري نه ده حقیقت کې دوه منځونه په یو ټیم کې کېدل او د زمنګ د حناف مسلک د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې دغه شان یو اذان او دوه اقامتونه بأذان وإقامتين أو كخطبة ونويل نبي فإن صلى بغير خطبة أجزأه لأن هذه الخطبة ليست بفريضة سفرز خوندا هداية كدي دغشان مخکې راځي اوس کې وسړي ماسپخین مون پجما نه کوزان له خپل ځای کې کولونو به د امام صبرای دا چې بس هر مونږ په خپل ټیم کې کوي ماسپخین به وایلا کچري وسړي دا فرض مونږ دا د امام سره بجما نه کولو ځان له کولو د دې غټ امام سره بجما بس به هر مونږ په خپل ټیم کې کوي دا د امام صبرای دا او دغه دویشتمه مادم پکې لګي ما جاز لعذر بس کوم شي چې د عذر بوجه جایز هغه دا چې په جمع باندې دي دوړ منځونه وشي هغه عذر ختم شو جمع نه کوي نو څنګه حکم بدل شو خپل ټیم کې به کوي ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقت عند أبي حنيفة رحمه الله الإمام سبداري مفتابه دا أو وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله أغيوي يجمع بينهما المنفرد أصل كي ردير بارا شرائط دي جمعي دا بارا أغدا چي نمازیگر منز بد ماسپخین په منز مرتب وي یعنی اول بد ماسپخین بیا بل مازیگر وي دیم دا عرفی ورځ به او د ماسپخین ټیم به او دریم عرفات میدان به او څلورم د حج احرام به تړلې اگر چې دغه وخت کې وتړلو د عرفات کې وتړلم کافی د خو چې عرفات احرام حج احرام به تړلې او څلورم جماعت سره به د امام سے بنس شرط ده جماعت او حاکم یا دغه نائب نام د امام سے بنظمانه شرط ده د صاحبانو بنظمانه بس احرام کافی ده باقی شرطونه یعنی ظهر دی عصر دی په ظهر مرتب وي او وقت دی د ظهر وي د عرفه ورځ دی وي مکان دی د عرفات ولوي احرام دی بس دا کافی ده دا خبره چې جماعت دی
حاکم یا دا غنائب دی کوي دا نه ضروري دا لاندې مشترکه وکیفیت الجمع بیان کړي دا مسله ور سره ځین کې کینه وي ولا يتطوع بينهما ادوالو منځونو ترمنځ به نفل منکي حتی نماسخیم سنت بم نکي دا صحیح ده ولا بعد اداء العصر في وقت الظهر اغینه بس بم نفل سنت نکي هغه مازیګر منځو شو وسنګ کې صاحب د هدايه ولا يتطوع بين الصلاتين اغه اختلاف چې د امام صاحب د صاحبین روزي غره دي زنه دي والحاصل ان للجمع بين الصلاتين شرطين عند ابي حنيفه رحمه الله الاول الامام الاكبر والثاني الاحرام بالحج وعندهما احرام الحج لا غيره وهو بسبب دادي برهل امام صاحب مفتابي دي ثم يتوجه الى الموقف منذ وكل الدواله وصبا وقوف متوجي شي امام او قوم شريك ماني نمون نفس کا فيقفوا بقرب الجبل جبل رحمت که څوک تاسو تری نیمنس کې وړو کې شان غونډې د خلک ورخیږي هغه کې شینم جوړ شوی دي نشانات دي جبل رحمت ورته وي بوسط عرفات کې جبل دعام ورته وي بس بهتر ادا د چلته ودرېږي خونن سباره شي بس کم دی کې چې وقوف کو کافی ده تاسو رسي البته الا بدن عورنا دین مزان بچ کی نبی علیہ السلام فرمای عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنا به وی مزدلفه ټول موقف دی ورتفعوا عن بطن محصل اندر روان دي او عرنا غیر منصرف د تانیث ولمیت پکې دي او دا غوادي د عرفات نلان دی وادي د وقف فيه الشیطان شیطان پکې ولاړو کله ول نور قصه کو حجي وينبغي للامام ان يقف بعرفه على راحلته آداب د وقوف عرفه را تبياني او دا ركن ثاني د حج مقدمونه ویل ركن ولي احرام مونږ ویلو څوک ته شرط وي خبر هل ركن دویم شرط دویم ركن دا شو وينبغي للامام ان يقف بعرفه على راحلته امام لبکر د چې براحلي ځکه د حضرت جابر په حدیث کې رضی الله تعالی عنہ غدا او چې نبی عليه السلام په دبا باندې ناستو سواری باندې او کچري داسيوم سيده خو به تر دار چې خپي اوچتي کې بدی خپو بدی ګوتو ودرېږي کده سي رنده دار چې خلګيني خلګ आवाज اوري صاحب د علمگیری کې دي والوقوف شرطه شيئان وقوف د باردوا شرایط دي احدهما كونه في ارض عرفات یو دا چې عرفات بزمکه وي د دې شرط په بنا باندې کې څوک په هلی کاپټر کې وقوف کوي نو نه کېږي د بره بتاوی ګرځاویږي ځکه هغه بزمکه د عرفات باندې ضروری دی هو نه شو طواف چې طواف هغه کې زمکه نه ده ضروری او تحت السران رواله بیت الحرام مسجد حرام تر عرش مولا پورې دی نو کوم چې د مسجد حرام حدود دي کدي کې هلی کاپټر تاویږي کنه هلی کاپټر بس طواف کیږي اگر چبزل بنوي یو خدا شو وسانی ان يكون في وقت خپل وقت بي وقت دی یو مستحب وقت دی یو مکروه دی مستحب وقت دی بس چې د غروب پورې وشي او کدی کې بعد شنو دا ورپسې شپه چې د کنه دایم عرفات ترړولې عرفي ورځې ترړولې دا غټ اختر ورځ چې دا د لشپه نشته تاسو خبره پیږي خلک وایي چې څنګه نشته خدای مخ کې شپه ده کنه بای حکمی خبرې دي حکمی معنی د احکام به اعتبار سره چې څوک حج کې شپه ولا نشته نو دا شپه ده معنی دا چې عرفات میدان کې وقوف چره د عرفه بورز وی کنه نو کچا ونه کړلو به ورپسې شپه کې وکړم کار کیږي نو حکمن د شپوم دغه سره مر کړی دا سنتیا د بردانه د چرشته دغه ورځې دوه شپې دي حقیقت کې د شپه خو د اختر ده نو حکم به اعتبار سره او واجب ورلته الامتداد الى الغروب واجب دا چې تر غروب پورې وقوف وکړي ولې ماسپکیم نه شروع شولې بس غروب پورې بنوزي که امام وته نه وته وتلی دم درمانه لازميږي
مطلب د عرفات نه واپس مزدلفه ته راځي. ما ته تاسو لږ متوجه شئ چې پوه شو. طواف وکړو، سعی وکړله، اتم ورش ولا لاړې مینا ته، مینا دې کې دی صحیح شو. به د سلال دلته مزدلفه د بدی دي ستیر شرفات ته دغه د عرفات د نه هم ورځ تیر کړله. مخه مون شرفات کې وشي مټیم داخل شي د غروب وشي د سی وایا غروب وشي بس به امام او خلق را روان شي واپس مزدلفه ته را کوشي. به مزدلفه کې به د مخه مخصن مونږ کوي او مخصن ټیم کې به کوي. نو دلته بشپټ ول تیر کې د شپه تیرول مستحب دي. به چې کله نور را وخیږي صبح صادق شوه، ما صبح صادق اثار د مونږ ټیم شي تنور پورې کم ټیم دی، دغه ټیم کې وقوف واجب دی. هغه څوک کم ماشومان دي بوډاګانی نو هغه د برش په وقوف هم کافی دی. حضرت جابر بن حدیث کې دی، عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي چې منګه ماشومانو کې مشمارو منګم لاړو د شپې مینا ته ځکه به رشي. نو چې کله وقوف وشو دغه ډاکټر بورزمانی تر طلوع شمس پورې به د طلوع شمس نه بس خلک روان شي مینا ته. مینا ته چلال شي دا دغه ډاکټر روز وس بغټ شیطان بولی کم چې د حرم په طرف باندې دی. څنګه چې د مزدلفه نه وځي وړو کې شیطان راځي دا به پری دی، به ور پسې متوسط راځي جمرې وستا چوته وي دا به پری دی جمرې یا قبيله به ورشي ابولي وکانو باندې چې ویشتلو به ور پسې قرباني وکي او به حلق قصر وکي بس به وړو کې حلال را لیکا ارڅو د حلال شو خزه وته نه د حلال سره جما بنه کی بس به چې ته مکمل اول شو بس د مکه تراش حرم ته الته د طواف زیارت وکي وای شي به طواف زیارت نه بس سعی کوي کنه دا خبره روانه دي خو ځکه سمخ کې نه وایو نل تک طواف قدوم کې سعی کړي بس سعی کې تنفل نشته قصه ختمه ده. اگر چې بهتره ده چې ال تسعیونه کې دلته به وکي خو کچال تکړه و بس دلته به سعی نشته. نن سبا په کار د چلته وکي ځکه به دې ورځ منځل شي سعی کول مشکلي. طواف زیارت وکړلو په ډاکټر بورزمانی ام سیده اور بسې ورزمانی کوي ولسمه ام سیده کبه دولسمه حکم سیده خو بهر حال واپس وزي مینا ته. مینا کې به ولسمه ورزمانی به شیطانان ولي او دې په بدري وړه وو کانو ولي په دولسمه ورزمانی به ولي او به دې لسمه خبره به سرستو کو تاسو به شولې به براشي واپس حرم ته التبه طواف وداو کې کوي بس حج به مکمل ختم شي اخیره واجب چې وبم برشي نه رسیبي. احرام یې کړو وقوف عرفه مکړه طواف زیارت درې وړ ارکان پوره شو سعی مکړه دغه شان بلکم یو مزدلفه کې وقوف مکړلو او به ور پسې حرم یې مکړه درې واجبات حلق مکړه څلور واجبات او متمتع قارین دي حلق نمخ کې قرباني مکړه پنځه واجبات او اخره کې دا شو. تاسو خبرو پیګو کړ وګورئ کم ته ورسېدنو خجي. والوقوف قائما افضل من الوقوف قاعدا. دا وقوف چره دا په قیام باندې د قعود په مقابله کې افضل دي. وينبغي للامام ان يقف بعرفه على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك خلق د مناسك وخي احکام د حج. ويستحب ان يغتسل قبل الوقوف بعرفه. مستحب دا د ویلي ولتب چې تو زینو کې غسل مسنون دی کې او دا ويجتهد في الدعاء ډیری وکیها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لامته فاستجيب له الا في الدماء والمظالم. سنت دا چې आवाज دې په دعا کې پټ ساتي او د ربکم تضرعا وخفیا. اوس مسله دا ده چې په خلکو باندې حلال د الحج ګډ وډ شوی او وقوف د عرفه د نهمه بځې په اتمه کړي ورسره پته ولګیدل دا وقوف د عرفه چې شوی دی عرفات وما دا خو د عرفه ورځ نه و دا خو ته مزل حج وا نو بس حکم داري دوباره به سوال به وکي ځکه حرج پکې نشته هو دي کی کنه او کچري نه ورځ باندې دیو سوچ داو چې ته مدني وکړي مینا کې لسم ورځ باندې به دغه ډاکټر ورځ باندې وقوف کړي ونه به
بس به شبه خبر ختم لك. وإن تبين أنه يوم النحر أجزأهم أو حجهم تام لقول عليه السلام حجكم يوم تحجون استاذ حجهم باغه ورځ دي چې به کوم ورځ خلق حج کوي نو دغه ورځ خلق عرفه کول حج کولو کنه دغه حرج دي چې خلق مانی دوباره سره کی خجي. فإذا غربت الشمس وفاض الإمام والناس معه على هينتهم ما دا خبره کړی و غروب نمخ کې بڅوک مزدلفه ته نه روانيږي کني دم بلازميږي او که څوک روان شو واپس تاو شو دم واپس ختميږي څنګه چې حرام میقات نه تړلو مسله وا واپس میقات تروته و احرام یو تړل دم ختميږي دل دم ختميږي خو بهرحال کراهت پکې دي صبر بو کی ښا. فإذا غربت الشمس وفاض الإمام امام ممراکوشي والناس معه على هينتهم بس پام خپل مزل باندې ترې چې مزدلفه ته براشي. ما تاسو ته ویلو مزدلفه کې شپه تیرول مستحب دي او صبح صادق نه تر طلوع شمس پورې وقوف دا واجب دي. فينزل بها والمستحب ان ينزل بقرب الجبل هجي. دلته هم کوشش کوي چې لارې کې وقوف نزان بچ کی د سینې چې خلک تیری غره تیری هغه ته ضرر ملاوي شي لارې کې بنو وقوف نه کوي خي طرف ګس طرف ته وشي استخبار بډیر کوي. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. او مستحب دار شي وراء الامام وقوف کی مزدلفه کی والمستحب ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقده كما نجي ميقده فخاب خلق بدي من ور بلولو موضع كان اهل جاهلیتی توقدون علیه النار اور به پکې بلولو او دې ته قزحهم ویل کیږي. تاسو رسې کنه مشعر الحرام چې شه دي ويندق قزح مشعر الحرام دې کنه د میقده چې کوم دې کده وهو الجبل الذي يقف عليه الامام عليه الميقده به جمع تاخير ما منز خلق لانه دې کړه ها وسبب مزدلفه کې د مخصن پټیم کې مخصن دواړه منځ کوي او دلته به یو اذان او یو اقامت ویلته یو اذان او دوه اقامت زموږ د حنابو بنسبت دلته یو اذان یو اقامت دی. ويصلي الامام بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء باذان واقامه دلته ډیر برم واجبات دي. اول واجب دا دی ورسته هغه بالواسطه واجبات دي کې خیلمي واجب دا دی چې عائشہ چې دا مغرب منځ به د عائشہ نه مخ کی همدغه شان د مخصن مخام مخصن منځ به مؤخر کړی مزدلفه ته پچا باندې مخصن ټیم هم داخل شول مخام منځ مخصن منځ ولا مزدلفه ته نه رسیدله دله به جایز هم نه د چلی ټیکی د ته بد د چې مزدلفه ته رسم جمع مرانل ته کی او زب ساری ل رسم نو بس به یار مونږ په خپل ټیم باندې کوي تاسو ما خبرونه رسیدلې او دریم ماخه مونږ به اول واجب ولدا دي چې ماخه مونږ به د مخصن په ټیم کې کوي یو دویم دا مخصن مونږ به مزدلفه تر رسول شي سار نمخ کې مخکې مزدلفه تر رسیدل شي او دریم مخصن ماخه مونږ به مخ کې کوي ورپسې به مخصن مونږ کوي دا درې واجبات شرایط سری احرام د حج به د دې نمخ کې به وقوف د عربي کړي وي او دریم وخت به د مخصن وي او څلورم زمانه د یوم عرفه به الکه دا خو یوم عرفه نه د ما تاسو ول شپم د یوم عرفه حسابيږي پنځم مکان به د مزدلفه وي او شپږم دواړه منځونه په ترتیب سره دا شرایط دي به د وجوب نه خپل شرایط معلومیږي دلته مولوی سي ولا يتطوع بينهما مقام من بس مخصن من نمخ کی نفلی نشي کوله ځکه جمع کې خلل پیدا کیږي فإن تطوع وتشاغل بأمر عاد الإقامة کنفلی منځونه وکړه یا بل سکار منځ کراله به پکار د شي اقامت هم دلته دوباره ویل شي دلته مولوی صاحب د مقام مخصن من په یوزل مخصن په ټیم کې کول دي د بار امام صاحب بنظم جمع نه ده شرط بس فقط احرام کافی دی معنی دا کې وسړي جمع کولم دغه شان بکې غزان لمونځي کولم
نو اول د مخصن بټین کې ور مخام ولم کوي وختي چې ما خبر وکړه خو می تدا کوله یو سړی لري دی وغته عرفات کې سکار و تبیک شو عرفات نه لاړې الته وقوف وکړو غي نه لاړې یا بیمار دی ورته بدر کزو مزدلفه ترسم رسم نو مزدلفه کې د مخصن کم ټیم د امر نه تیریږي نو زه ورته حکم دار مخم مخصن منځ خپل ټیم کې وږي ځکه شرط دار چې مزدلفه کې به کې د مزدلفه ته نشي را رسیدل رسې کنه به مثلا د مزدلفه تر رسی د صبح صادق نه پس خجی من صلى المغرب في الطريق وسکه چا ما خام من لار کې وکړلو امام سے بنظمانی مفتابی رای هم دادا او د امام محمد رحم الله رای هم د شدا مون د سره ونه شو بلکې دا موقوف دی خسیر رای دا موقوف دی څمره کچری مزدلفه تراله ال د دوباره وکړلو ما خام من زو به د مغسن بس هغه ختم شي او کوي نه کړلو بس به هم دغه ما خامون شو هم دا مفتابی رای دا فإن طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس دغه تر ورسېدلو کنه دا مکه چې کوم مسله وکړه لاندې لیکل شوی ګورئ وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر وقال ابو يوسف يجزئ وقد أساء دغه کنه وربسي ولو خشي أن يطلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة صلى المغرب هدي وكي مخکې فإذا طلع الفجر صار تيمشو صلى الإمام بالناس الفجر بغلس غلس کې وته صار منځو کې موږ د حنا په بنظمانی په تغلیس کې صرف دار مزدلفه د ورځې منځ د صار کې والغلس بالغين المعجمه واللام المفتوحتين ظلمة آخر الليل او مراد طلوع الفجر ثاني من غير تأخير قبل زوال الظلمة وانتشار الضياء الواجب الثاني الوقوف بمزدلفة ثم وقف الإمام ووقف الناس معه دا دویم واجب شو خدا بل سټی می د صبح صادق نه طلوع شمس پورې فدعا دعا به وکي والمزدلفة كلها موقف الا بطن محسر دا بکی خالی نه ده بطن محسر دی کی ابلیس ولاړو کا متحسرا خفغان معنی ولاړو بس تغزن بزان ساتو ثم افاض الامام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى ياتوا منى د صبح صادق نفس منځ وکړو بس وقوف وشو نو بهتره ده چې طلوع الشمس مخکې منى تراشي او ګرست ترالم سبق نه کوي اوس چې منى ترازی غټ اختر روز ته کنه نو دریم واجب بادا کوي دریم واجب څوک دی رمي ده رمي بلکې څلورم به مدا کوي او پنځم به مدا کوي ثم فاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى تبراشي منى كب الواجب الثالث فيبتدئ بجمرة العقبة ما تستويل ده جمرة عقبة ده بيت الله ترباني ده التنزدي ده نمزدلفين شخيجي ده بدريم نمبر كرازي فيرميها من بطن الوادي بطن وادي نبي ولي وو كانوا باندي بسبع حصيات او ده حصاد ده خطب ده سيبي لك اده کورتکانه او تڅوي چني عمرې دومره نو هغه په بلاسو کې ونی سي بس پغه به شیطان شي جوړ کړي او به ولي د هر کاني سره به تکبیر وای راځي د دې لګي خبري وکړو لغوي معنی ده هو القذف درمي والقذف بالاحجار الصغار حصاچ وتویل کیږي وفي الشرع هو القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص زمان مخصوص منى يوم النهر وما مكان مخصوص منى وعدد مخصوص وبيري بولي الفقه الإسلامي وأدلته وقت درمي مليس درمي ده وقت باعتبار سره دري قسم جوړيږي مکروه مسنون مباح فما بعد طلوع الفجر الى وقت الطلوع مكروها چاچی صبح صادق نفس منځ وکړو مزدلفه کې وقوف وکړو فورا لاړل ته شیطان میسلو طلوع شمس مخکې واجب ادا شو کاری مکروه وکړلو تاسو پیږی کنه
وما بعد طلوع الشمس الى زوالها او د طلوع الشمس نواله تر زواله پورې کوم وخت د مسنون دی نو موږ به دغه شان کوو وما بعد زوال الشمس الى غروب الشمس پورې وخت مباح دی درې شو او لیل چې د وخت د مکروه وخت دی نو د صبح د طلوع الشمس مخکې مکروه او به د غروب نه بس شپې شتل مکروه تر زواله پورې مسنون او د زوال نه تر مخام غروب پورې مباح دی کذا فی محیط سرخسی هندیه کې دیکھا جلد نمبر 1 صفحه نمبر 1 257 لاندې مسائل ډیر ذکر شوی راځي والله فيبتدئ بجمرة العقبة وهي التي عند شجرة من ناحية مكة نبي عليه السلام دا سکړو كيفية درمي بسوي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمصبحة لكبر وګوري بدی دی کی دی او داری بربره کی بس سیدی ولی او که بدی کی دی او دسی ولیم سیدا خبر حل کده سی آسان ده اوس یو مسله تیر کال زمونږ یو ملګری استبطالی کړي ولا ټول مسایل کې راجم کړو انتهایی وګدوا مقدار درم یې بسوي نکم زینب ویلی ای یکون بین و بین الرامي چې د شیطان او د رامي ترمنځ 15 شرعي غزونه فاصله وي او کدینه کوم شی به خو وضع ده به خرم یې نه ده به هغه شی به کې خودلو خبرو بیګو کنه دوا مستحب ده چې دا کانی وینځم کوم قوتي دا کانی او مستحب ده چې د مزدلفه د لارې نه کانی روالي او کم کانی چې د جمرې صبر براته دی هغه نه رلی مکروه ده زاده سیله که مای مستعمل بشان دي او استعمال شوی او بعض علما لا وی نکمو چې قبول نشي او کان اعلان دی پاتې کیږي دا خو یا غدي مرحل کوي کله کنه نو ولو رما بها جاز وقد اساء وقد درمي في هذا اليوم بعد طلوع الشمس ته او دا تر غروب پورې رسي امام سی امام یوسف رحم الله وی تر زوال پورې دي دینه بس شي قضا بوي وينخروا الى الليل في هذا اليوم رما ولا شيء عليه برهل مکروه بيزيد نزد سمنون واجبيږي او کچري سبا نني مو نکلو د شپې مو نکلو وينخروا الى الغد ورسو نو رما وعليه دم بدم لازميږي ذکر یو ورځي رم یې چې پاتې شي بس به دم لازميږي مجموع کې یو دم دي او د یو ورځې چې پاتې شي به دم دي جنایت کې به وایو ولو رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يوم النحر نمول دم مكروه ده حجاز عندنا ولفظه بعد طلوع الشمس هذا مش كنا خجي بسبع حصيات ویلو نکشا د شپګونه په کوم ویشتلو ندین من هدا د دې بیان براشي به صدقه لازميږي او کچري زيت کو بس سبق نه کوي اوس به په سمانی ولي ويجوز رمي بكل ما كان من جنس الارض کوم شی چې جنس الارض نه باب تیمم کې ویلو چې هغه اور باندې ویل کېږي نه او يرکیږي نه ویل کېږي نه يرکیږي نه د جنس الارض دي لہذا پکانی لوټه خټه او دا مغرچ وته وي نور دا ټول من جنس الارض بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ بدین کیږي ولا يجوز بالذهب والفضة والحديد والعنبر واللؤلؤ والمرجان والجواهر وهي كبار اللؤلؤ والخشب والبعرة خجي ولو رمى 7 عاصيات جملة كشا وكاني بيوزل ويشتل بس فقط فهي عن واحدة يونا ذاكي ويكبر مع كل حصاة هر کانی سره تکبیر وای که چا تسبیح علم سیدا فقهی ضوابط کې دي رمی خود بینکنے والے کے فعل سے ہونا ضروری ہے چخپل اشتله چخپل به ولي हर कंगरी मुस्तकिल माननी ज़रूरी है फ़िक़ी ज़वाबित जिस शख्स को रमी बर कुदरत नहीं उसकी तरफ से नियाबत जायज़ है भले वो इस्टलेशी नम फ़िक़ी ज़वाबित की दी गलील मानी लिंदा मानी इस्टल चीदी रमी दा जायज़ न दा
ولا يجزي الرمي بقوس وغيره بحر رائق کې دو جلد 602 صفحه لنډه سړی چې هغه نششتل هغه هم زر دی بل ولا نائب جوړېدل شي ولا يقف عندها دک شیطانی چې وشتل دلته بودريږي نه وجه دلته یو قاعده ذکر کین نبی رسول نو ولانو قاعده دا د ول اصل ان كل رمي بعده رمي فانه يقف عنده کله چې د رمي نه پس بل رمي ولته بودريږي لکه سباله چې د خیر سره یو لسم ذل حج مانی ولي هلته وړو کې شیطان ولي بلته ورپسې بل نه ولته بودريږي به چې جمره یو استاولین نو هلته ورپسې بل ده به مودريږي دعا وکړي هلته چې به جمره يقبولي به سبل نشتري عقبه به دعا ودريږي معنا ان كل رمي بعده رمي فانه يقف عنده وكل رمي ليس بعده رمي فانه لا يقف عنده مساله دا چې ولا يرمي من الجمار يوم النحر الا جمره العقبه لا غيره دا لما شامیم دریم جلد 541 سبق ذکر کړي تاسو به شي کنه ولې مفرد چې بدی وخت به تلبیه بند کیخه عمره ولا چې کله عمره چې څوک یو او څوک چې حج تمتع کوي هغه ول عمره کوي اجه څنګه حجر اسود ته ورسیږي طواف شروع کوي دغه ځکه به تلبیه بندي او دا سړی چې ويقضوا التلبیه مع اول حصات دا به دلته بندي به علماء اختلاف دي چې اول کانی سره به بندي کنه ټول چې پرولي جمهور رائے دا چې بس اول کانی سره څنګه چې متن کې دي ويقطع التلبيه مع اول حصات ثم يذبح ان احب ذبح دي وکي دا دویم واجب دي خدا دویم نه مصوم شو څلورم واجب شو مجموع وکي سعي وقوف د مزدلفه او رمي اوس بسیدا شو متمتع او قارین د بار دي ثم يحلق او يقصر حلق بوكي يا بقصر وكي الواجب الرابع الحلق او القصر کدا ثم يذبح وتکټ کو نو به دا پنځم دا سلورم شو پنځلورم واجب ندام لګوا وريخه دا ذبح چې دا کنه ولې خبره به صحیح شي کنه دا څلورم واجب شو کنه ذبح کې ولې شمار نه کړل دا خو مفرد دی کنه یار بیان د مفرد شروع دی من فکر نه نو مفرد د بار ذبح چې دا مستحب د واجب نه ده نو قارن او متمتع د بار واجب ده خجي هذا الذبح مستحب للمفرد وواجب على القارن والمتمتع بحلق افضل للصلو د بار او تقصير په حق د خزو کې خزي دي اختکټ کوي به حلق کې ربع راس دام کافي کیږي څلور مې سره سره وخره ولکم تربمو مسبانی قیاس کوي بهتر ده چې د خي طرف نه شروع کی او د خي طرف چی کنه دا به دا چاله چې وخت کټ کوي داغه او تقصیر دا دی چې یو بن کم از کم یو بن وخت کټ کی دا چا یو بن وختونم کم وخت ولته به تقصیر کار نه ور کوي نو به الته ماشين کې غټ ماشين مانیم کار نه ور کوي ها هغه ماشين چې هغه د حلق په حکم کې بس به سید به خو حلق دی د چا په سر کې کدانی وي یا بل څه مرزو نو بس سید بلادار چاړه راکایږي او کم په نشورخ کړي پس هم د سی به حلال شي حرج دینو الامر اذا ضاق اتسع لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال والحرج مدفوع د ټول قیدی دي ولا شيء عليه کله چې په سر وختنو گنجو بس ته شاړه دی برا کوي به دا واجب ده که مستحب ده بعضی وی مستحب ده بعضی وی واجب ده احتیاط دار چې خامہ خیره کوي واجب به حکم کیږي کچا بال صفاس کریم سره وختل لیکل نو به انکار کیږي نو مقصود وختل لیکول دي اعلی ضروری نه ده ور سره کار کیږي ته چې مصنوعي اختوا به څه کوي نو مصنوعي اختوا ان شاء الله حضور بحث کې وایو ولته مسکم ویلو یو قسم دای چې باقاعده کړلی نو هغه خو جزئی بدن ګرځیدلی اتصال متصل به اتصال قرار وي مسغې کې به خرابې او کوم چې داسې اختی چې هغه جز د سم نه ګرځیدلی نو بلری کوي او سر به خرای هغه اخته خرول معنی کار نه کوي خو د سر جز نه دی هغه صرف بدی برې سمانی او د نور طرفونه و خریم کافی کیږي
بهرحال فقهاو لیکلي دي څلور صورتونه دي مجموعه سر خرول او ربع سر خرول مجموعه سر تقصیر کول او ربع سر تقصیر کول دا ربع چې دا صرف جایز ده خو سره د کراهت جایز ده کار پکېږي خو مکروه ده او څه به چې کلب کلب شان کوي لګل شان وای دا سره جایز نه ده د حنا په بنځمانه الته مروا کې کسان ولاړی بس قنچي ور سره او د سینې چې په پیسوي هغه بس خپل قنچي ور سره بس لګي هته یو زبل زینه یو غوتا یو بن عمره وسالته ډرام یې کې ورچي بدی کار نه کیږي تاسو رسېګا نو بدی کې والحلق افضل وقد حل له كل شيء الا النساء دا تحلیل اصغر دی هر څه تجایز شو صرف خزو تلانه د حلاله شوی